أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 28 او 29 نمبر آیات. ما قبل آیاتونو مبارکو کې د الله جل جلاله د توحید او د الله جل جلاله د رسول د رسالت دلایل واضحه او د منکرینو او د مخالفینو هغه بد خیالات، هغه باطل خیالات په هغې باندې رد شو. اوس په دې مذکوره او دغه تلاوت شوي آیاتونو مبارکو کې د الله جل جلاله احسانات او انعامات د هغې ذکر دی او په هغه خلکو باندې د تعجب اظهار کولی کېږي چې سره د دومره انعاماتو او احساناتو باوجود هم دا ظالمان په کفر او انکار کې مبتلا دي، چې په هغې باندې دی ته تنبیه ورکولی کېږي چې ګوره که چېرته د الله جل جلاله په دغې ښکلي ښکلي دلایلو کې غور کول تاسو ته ګواره نه وي، نو کم از کم دومره خو انسان کولی شي چې خپل محسن یعنی هغه خالق، هغه احسان کوونکی، هغه د خپلو احساناتو نه وپیژني او د هغه تعظیم او اطاعت باندې آماده شي. نو کم از کم دومره خو د انسان په وس کې وي چې خپل محسن او خپل احسان کوونکی چې شاده سره احسان کړی دی دی وپیژني او د هغه تعظیم وکړي. نو که د الله جل جلاله په دلایلو کې غور نه کوئ نو کم از کم دومره خو وپیژنئ که نه چې الله جل جلاله موږ سره دومره ښېګړې کړي دي، همدا د تعظیم لایق دی، همدا د عبادت لایق دی. هم له دې د وجې نه په دغې پیلني آیت مبارکه کې کیف تکفرون کې د مخصوصو نعمتونو ذکر کولی کېږي چې هغه د انسان د نفس او هغه د ذات سره متعلق دي، چې په هغې کې یو دا چې الله جل جلاله انسان ته فرمایي چې ګوره ته دې ته سوچ نه کوې چې پهله ته بېجانه څیز وي او بیا الله جل جلاله در کې ساه واچوله او جاندار کړي، بیا الله جل جلاله په هغه کې تا کې ساه برابره که او تا نه یو لوی شخصیت او یو هوښیار بنده او د دې ټولو کائناتو دسترسې چې دی تا ته په لاسو کې درکړو، دا ټول کائنات تا دپاره مسخر کړو. او په دې دویم آیت مبارکه کې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا کې الله جل جلاله د عامو نعمتونو ذکر کوي چې انسان ته دا واضحه کوي چې ګور دا تمام مخلوقات څومره چې تا ته په نظر راځي نو د هغې فایده الله جل جلاله انسان هم تا ته درکوي او دا ټولې چې دی تا دپاره مسخر کړي دي او دا ټولې د انسان د بقا دپاره او د هغه د ضروریاتو دپاره چې دی پیدا کړي دي، چې په هغې کې الله جل جلاله پیلنی سر فهرست الله جل جلاله هغه ځمکه ذکر کا او دا ځمکه ځکه ذکر کا چې د ځمکې د انسان سره قریبي تعلق دی، ځکه چې انسان
په دې ځمکه باندې اوسیږي او د ځمکې هر یو څیز دته معلومه دی. او بیا الله جل جلاله د ځمکې نه وروستو د اسمانونو ذکر وکړو، ځکه چې دا اسمانونه د ځمکې د حیات او د پیداوار د پاره چې دی دا څومره انسانان او مخلوق په ځمکه باندې اوسیږي د دې د ژوند لپاره او د دې چې دی د ځمکې د پیدایش لپاره یو قسم ته واسطه ده. الله رب العزت فرمایي کیف تکفرون، څرنګه دی کفر کوي بالله په الله باندې، تاسو څرنګه کفر کوئ په الله جل جلاله باندې. اگر چې دی خلکو بظاهره د الله جل جلاله انکار نو کړي، دی بظاهره د مشرکین د الله جل جلاله منکر نو چې الله جل جلاله یې نه منلو، بلکې دی د الله د رسول منکرو، د الله جل جلاله رسول نه منل، د الله جل جلاله د خپل محبوب نه منل. نو د الله جل جلاله رسول نه منل دا داسې دي لکه چې گویا د الله جل جلاله نه منل دي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي کیف تکفرون، څرنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله باندې، د الله د رسول نه انکار کول گویا د الله جل جلاله نه انکار کوي. وکنتم امواتا، او حال دا دی چې تاسو مړه وئ. اموات د میت جمع ده او میت ویلې کیږي بیجان سیسته چې سا پکې نه وي، د دین دغه مراد دی. نو گویا انسان نیم په دې خپل اصل تخلیق باندې سوچو کی چې زه مخکې نومه نشومه او زما ایس قسمه وجود نو، په ابتدا کې زما وجود په دغه ذره ذره کې چرته د خوراکونو په منځ کې او چرته چې دی د یو سیز او بل سیز په منځ کې چې دی هغه سو الله جل جلاله برابر کړی و. نو گویا په دې آیاتونو مبارکو کې اوس په دې کې الله جل جلاله فرمایي وکنتم امواتا، او حال دا دی چې تاسو مړه وئ. انسان چې په خپل ژوند باندې سوچو کی نو دی په ابتدا کې اسم نو، دی ابتدا کې د خوراکونو په شکل کې موجود وو. هغه خوراکونه د مور او پلار د بدن غذا جوړ شو او هغې نه د دې مور او پلار نشونما وکړه او بیا دی یو بل سره ملو شو، او چې ملو شو د هغې نه وروستو چې دی دغه خوراکونه د ذراتو په شکل کې چې کم موجود وو، الله رب العزت د هغې نه یو ښکلی او زبردست چې دی انسان جوړ کړ او د هغه دغه بیجان ذرات راغونډ کړ او هغې نه یو باکماله او ښکلی انسان را برابر کړ. نو ځکه الله رب العزت فرمایي وکنتم، او حال دا دی چې تاسو وئ امواتن مړه. فاحیاکم، نو الله رب العزت تاسو ته ژوند درکړ. ثم یمیتکم، بیا به تاسو مړه کوي. ثم یحییکم، بیا به تاسو ژوندي کوي. یعنی چې چا هغه ذات چې هغه تاسو د بیجانه ذراتو او خوراکونو نه یو جاندار انسان برابر کوي، نو هماغه ذات به چې دی تاسو بیا دوباره د یو مقرره وخت نه وروستو الله جل جلاله تاسو مړه کوي او بیا به یو عرصې پورې چې دی تاسو چې دی خاورې کړي په ځمکه کې به پراته یئ. د هغې نه وروستو به الله جل جلاله د قیامت په ورځ الله جل جلاله ستاسو دا جسمونه دوباره راوچت کی. دغه د منتشر ذرات الله جل جلاله چې په قبرونو کې دي الله رب العزت چې دی دا به تاسو چې دی را برابر کی او بیا به چې کله د شپېلې ووهلی شي نو انسان به چې دی الله جل جلاله ته روبرو حاضریږي.
دا دویم موت چې کوم دی دا د انسان هغه دی چې کله انسان په دنیا کې وخت پوره کی ټیم پوره کی 70 کاله 50 کاله هر څومره چې الله جل جلاله ورکړي دي نو دا غي نو وروسته الله رب العزت فرمایي چې ثم یمیتکم بیا به تاسو ته چې دی مونږه مرګ درکو او بیا ورپسې الله جل جلاله فرمایي ثم یحییکم بیا به الله جل جلاله تاسو ژوند کوي نو دغه ثم یحییکم نه مراد چې دی دا د قیامت هغه بحث بعد الموت چې ورته مونږ وایو دا هغه ته مراد دی نو ترجمه د دې آیت مبارکه څه شو وکنتم او حال دا دی چې وی تاسو امواتن مړه فی اسلاب آبائکم د خپل پلارانو په شاګانو کې فاحیاکم بیا موږ تاسو ته ژوند درکړو په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوو یعنی تاسو به مړه کوو فی قبورکم تاسو په قبرونو کې به تاسو بیا پراته ثم یحییکم بیا به تاسو ژوند کو ورستو چې باس بعد الموت ورته ویل کیږي اوس دا برزخی زندگی پکې ذکر نشوه دویمه خبره دا ده چې پیلنې زندګی او د پیلنی مرګ ترمنځ چونکې فاصله نشته دی نو ځکه الله جل جلاله فاحیاکم دا فای ذکر کا پیلنی انسان چې د ذراتو په شکل کې وي او بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله دی چې دی سکی د هغې نه وروستو الله جل جلاله دته ژوند ورکي او وړوکی ماشوم پیدا شي نو د دغې مرګ او د دغې ژوند په مابین کې چونکې فاصله نشته دی ځکه الله رب العزت فرمایي فاحیاکم دا فا چې دی تعقیب د پاره ده فوراً ورپسې بیا تاسو پیدا کړي او د دغې دویم مرګ نه الله جل جلاله بیا وروسته فرمایي ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي نو وګوره چې الله جل جلاله ماشوم پیدا کړي نو بیا ځوان شي بیا بوډا شي د بوډاوالي نه پس چې دی هغه مړ شي نو دا لږه ډېره عرصه ده نو ځکه الله رب العزت فرمایي ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي دنیا کې به ژوند تیری د دنیا د ژوند د تیرولو نه پس به الله جل جلاله تاسو مړه کوي او بیا الله رب العزت د هغې نه وروسته فرمایي ثم یحییکم بیا به الله جل جلاله تاسو ژوندي کوي نو یو لویه زمانه دی په قبر کې پروتي له هغې د وجې نه الله جل جلاله فرمایل چې ثم یحییکم بیا به الله جل جلاله تاسو ژوندي کوي نو دا ثم ټکي ذکر استعمال شي دا تراخی د پاره ثم د تراخی د پاره راضی لدی د وجه نه الله جل جلاله په پیله کې چې دې فاحیاکم او فرمایل او د دې نور الله جل جلاله د دې نور په باره کې فرمایل ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله جل جلاله ته چې واپس کوي بیا به الله جل جلاله ته تاسو واپس کیږي تاسو به الله رب العزت ته پیش کولې کیږي مراد نه دا دی چې حشر او نشر او قیامت د دغه په وخت باندې بچی دی تاسو الله رب العزت ته حاضری کوي په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د خپل انعام او احسان داغي ذکر فرمایي چې هغه په هر انسان باندې دغه احسان الله جل جلاله کړی دی چې د هغه په ذات پورې متعلق دی هر انسان ته الله جل جلاله ژوند ورکړي چې چا نم تاسو کې لکه ته چا ژوند دی کړي اوب درته وایي چې زه الله جل جلاله ژوند دی کړم دا ټول انعامات او احسانات دا د الله جل جلاله دي خو په دې کې یو خبره دام ده الله جل جلاله پکې فرمایلی دي ثم یمیتکم بیا الله جل جلاله تاسو مړه کوي په دغه انعاماتو کې الله رب العزت یمیتکم فرمایلی دا مرګ څنګه د الله جل جلاله د طرفه څه شو انعام او احسان شو دا خو یقیني نعمتونه دي دا ژوندي کول دا خو یو یقیني نعمت دی
خو دغه مرګ څنګه د الله جل جلاله نعمت دی؟ نو جواب د دینه دا دی چې الله جل جلاله سری د میلاوېدلو دپاره دا مرګ هم چې دی یو وسیله ده چې انسان مړ شي خو الله جل جلاله سره میلاو شي که نه. نو چې مړ نه شي نو څنګه به الله جل جلاله سره میلاویږي؟ نو له دې د وجې نه الله جل جلاله دا مرګ هم چې دی څه وکړو بطور احسان فرمایل. بعض ټیم انسان چې دی په ډیر تکلیف کې وي مرګ د هغه دپاره پرده وي نو خلک وي دعا ورته وکړه چې الله جل جلاله ورته مرګ ورکړي چې بس پرده شي. نو الله جل جلاله دغه مرګ بطور احسان او بطور چې دی هغه ذکر کو د دې د وجې نه چې دی دا په احساناتو کې ذکر کولی کېږي. د دې آیت مبارکه نه یو مسله را ثابتېږي. هغه مسله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د هغې منکر یا د قرآن عظیم الشان د کلام الهی نه منکر چې کم کس وي اگر چې بظاهر د الله جل جلاله د وجود او د عظمت اقرار هم کوي منکر تینا نوي نو دغه قسم چې دی د علماء کرامو په نسبت باندې کافر دی. وجه دا ده چې دی د دغه ضروریات دین نه منکر دی. الله جل جلاله په دې آیت مبارکه کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا کی د انسان زندگی ذکر کا او بیا الله رب العزت او فرمایي ثم یمیتکم بیا تاسو مونږ مړه کوو او بیا الله جل جلاله فرمایي ثم یحییکم. نو دې کې الله جل جلاله د قبر دا عذاب او د قبر دا ثواب ذکر نکو. ولی ذکر نکو؟ څه وجه ده چې ذکر یې نکو؟ نو جواب د دین دا دی چې د نورو آیتونو نه د قبر دا برزخی زندگی ګوره دا ثابته او معلومه ده خو صرف اور صرف دومره خبره ده چې له یو وجې نه دا د دنیا د زندګۍ تکمیله ده پای تکمیل ته ورسیږي او یو وجې نه چې دی دا د اخرت د منزلونو نه پیلنی منزل دی. نو چې یو طرف نه دنیا سره تعلق شو بل طرف نه چې د آخرت سره تعلق شو نو دا خپل ځان له یو مستقل زندگی نه ده. لدی د وجه نه چې د الله جل جلاله دلته کې دا برزخی زندگی په مستقل توګه باندې ذکر نکا بلکې الله جل جلاله الله رب العزت چې دی دا د دغه په ضمن کې ذکر کا چې ثم یمیتکم ثم یحییکم. نو برزخی زندگی دا چې دی ځان له یو مستقل زندگی نه ده هم د دنیا سره تعلق ساتي هم د آخرت سره. د دنیا د زندگی تکمیله ده او د آخرت د منزلونو یو منزل له پیلنه لدی د وجه نه الله جل جلاله دا ضمن کې ذکر کو. هو الذی الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی دی الله رب العزت تاسو د پاره ما فی الارض یا غس چې پزماګه کې دی جميعا ټول چې څه پزماګه کې دی الله رب العزت تاسو د پاره چې دی ټول په ټوله پیدا کړی دی. دام یو قسم ته نعمت عامه دی لدی د وجن الله جل جلاله دا په تمام انسانانو باندې او حیواناتو باندې دا ټول الله جل جلاله چونکه مشترک کړی دی ځکه الله جل جلاله دا په عامو نعمتونو کې ذکر کو. نو الله رب العزت فرمایي کیف هو الذی الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره ما فی الارض هغه څه چې پزمکه کې دي جميعا ټول ارسي درته پیدا کړی. پاغي کې د انسان غذام پیدا شامل ده لباس مکان او دا هر څه راحت او دا کل سامان چې څه پزمکه کې دي دا الله جل جلاله د انسان لپاره پیدا کړی دي ځکه الله رب ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء بیا الله جل جلاله اراده فرمایلا الى السماء اسمان طرف ته فسواهن پس برابر کړه سبع سماوات او اسمانونه
دلته کې استوا په معنا اراده الله جل جلاله فرمایله. فسواهن پس برابر کو 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او هغه پاره یو سیز باندې علم لرونکی دی. نو د الله جل جلاله د پاره اراده داسې اراده چې په هغې کې څوک حایل واقع کېدونکی نشته چې الله جل جلاله څه وغواړي هماغسې کوي. اوس الله رب العزت په دې آیت مبارکه کې دا فرمایل 7 سماوات و اسمانونه دي. نو د او اسمانونو دا جمله الله جل جلاله واضح فرمایله. خو په یو ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې ومن الارض مثلهن او زمکه مندغسې ده. نو یا د زمکې دا مختلفې قطعې نه مراد دي چې هغه اوه بریازمونه دي، او یا دا زمکې دا مختلف تیهونه تی مراد دي. لکه زمکه چې سړی کوې کني نو کله پکې سره خوره روزي، کله شنه، کله یو رنګي بل رنګي، خو اوه رنګه خوره تی نه روزي. نو بعضې علما فرمایي چې ومن الارض مثلهن نه دغه اوه تیهونه دغه مراد دي، یا اوه دغه د زمکې ټوکړې تی نه مراد دي. خو دلته کې الله جل جلاله مفرد فرمایل 7 سماوات والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. زمکه پیدا کړي او په زمکه کې هر څه پیدا کړي دي، او اسمانونو لپاره وو فرمایل. نو په اعتبار د جنس سری دا چونکی یو زمکه ده ځکه الله جل جلاله دلته کې مفرد فرمایله، او اسمانونو د یو بل نه جدا دي ځکه الله جل جلاله وو اسمانونو فرمایل. زمکه مخکې پیدا شوې ده که اسمانونو چې دی مخکې پیدا شوي دي؟ نو صحیح خبره دا ده چې اول الله جل جلاله زمکه پیدا کا، چټله زمکه، بیا ورپسې الله جل جلاله اسمانونه پیدا کړل، او بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله په دې کې مختلف نباتات او دقسې چې دی ونې بوټي غرونه دا څیزونه کېښودل. نو په ابتدا سری زمکه په پیدایش سری پیله پیدا شوې ده، او په تکمیل سری زمکه اخیره کې چې دی مکمل شوې ده، او اسمان په ابتدا سری مؤخر دی او په تکمیل سری مقدم دی. اول الله جل جلاله زمکه پیدا کا، او بیا اسمانونه پیدا کا، او بیا زمکه کې د نباتات او دغه سیزونه کې خودل غرونه، ونی، بوټي، کاڼي، لوټي، لاري، دا ټول پکې برابر کړل. نو په دغه اعتبار سره چې دی دا زمکه مؤخر چې دی مکمل شوی اخیره کې ده، او پیدا شوی اوله کې ده، او اسمان اوله کې پیدا شوی اخیره کې دی، مکمل شوی اوله کې دی. اسانه ده جی. دا ځکه الله جل جلاله ذکر کو چې د دې یو قسم ته د انسان سره وابستګي ده. نو لدې د وجې نه دا د انسان د ضروریاتو د پاره دي. نو الله جل جلاله د انسان نه وروستو د هغه د پیدایش او د انعام خصوصي نه وروستو الله جل جلاله دلته کې د دې ذکر فرمایلی دی. حجی دلته یو مسله هغه د دې آیات مبارکه نه بعض علما راو باسي چې اصل چونکې دا سیزونه الله جل جلاله د انسان د فائدې د پاره پیدا کړی دي. ول الله رب العزت فرمایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله غزا ته چې هر څه پیدا کړی ستاسو د پاره پزمکه کې څه چي دي دا ټول. نو دا چې د انسان د فائدې د پاره پیدا کړی شوی دي، نو آیا دا ټول حلال دي او که حرام دي؟ نو دې د وجه نه علما کرام فرمایي، بعض علما کرام د دین استدلال نیسي چې چونکې دا عرص الله جل جلاله دا تمام شیونه د انسان د فائدې د پاره پیدا کړی دي، نو اصل په اشیاء کې اباحت ته، اصل په اشیاء کې اباحت دی، یعنی مطلب عرص مباح دي، ناغي خوراک چې ترسو پورې شارع یعنی شریعت تا ته ویلی نه چې لکه دا به نه خوري،
نو چې شریعت ته وایي او د شریعت احکامات په هغې کې را ظاهر شي او تا ته وینا کړي وي چې دا به نه خوري، نو بس په هغې باندې چې دی مهر ولګېدو چې شریعت مونږ منې کړي وي چې دا به نه خوري. لکه شریعت مونږ ته ویلي چې سپی حرام دی، خنزیر حرام دی، دغه څیزونه حرام دي، دا مونږ د شریعت د وجې نه پیژنو، یعنی اصل په دې کې او بیا اباحت وي. او بعضې علما کرام فرمایي چې نه، اصل په اشیاو کې دا یا ساتي، اصل په اشیاو کې دا حرمت دی، اصل په اشیاو کې حرمت دی، ځکه چې مونږ خپل د فیدی سیز نه پیژنو چې مونږ د پاره کم په دې دنیا کې زمونږ د روح او د بدن د پاره کم یو سیز ښه دی او کم د فیدی سیز دی، نو چې مونږ نه پیژنو نو اصل سیز په اشیاو کې حرمت دی چې تر څو راته شریعت وایي چې دغه خوره دا ستا د پاره ښه دی او دغه مه خوره دا ستا د پاره څه دی جي حرام دی. نو بهرحال د علما کرامو په دغه کې دوه اقوال دي او بعض علما کرامو په دې کې توقف کړی دی. بحری محیط په ابن حبان کې فرمایلی دي چې په دې خبره کې اقوال متعدد دي، خو په دې آیت مبارکه کې د دلیل نیو د چا د پارم چې دی اس قسمه دلیل نشته دی د نیو چې هغه یعنی اجازه یو قسم ته د هغې د پاره دا د دلیل وړ نه دی چې دا په دې د دلیل په توګه باندې دا ونیسي. نو لدی د وجه نه دا د چا د پارم د دلیل باعث نه جوړیږي دا آیت مبارکه. بیا دی ترجمه ته غوږ شئ. کیف تکفرون سرنګ دی کفر کوي بالله په الله باندې وکنتم او حال دی چې دی امواتن مړه فاحیاکم پس دی ته جون. کیف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو بالله په الله باندې وکنتم او تاسو امواتن مړه فاحیاکم بیا مونږ تاسو ته ژوند درک، ثم یمیتکم بیا مونږ تاسو مړه کوو، ثم یحییکم بیا به تاسو چې دی ژوندي کوو، ثم الیه ترجعون بیا دغه الله جل جلاله ته ستاسو واپسی ده. هو الذی الله ذات خلق لكم چې پیدا کړي ستاسو لپاره ما فی الارض یا څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ثم استوى بیا اراده فرمایله الی السماء اسمان طرف ته فسواهن پس برابر ک 7 سماوات و اسمانونه او هو بكل شیء علیم او هغه په هر یو څیز باندې علم لرونکی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.